دا اللہ پزمکا اللہ تخوخ و غور زین جماعتون دی نکا یو حدیث پاک کی راضی چه خیر البقاء مساجدها کہ پزمکا کے بہترین زے آغا جماعت دے وشرها اسواقها او پزمکا کے خراب و گندہ زے بازار دے دا پہ اعتبار دا اکثر دی رونو چه اکثریت جماعتونا دا اللہ دا عبادت تا پارا جوڑ شوی دا اللہ عبادت پکی کی او سجدے پکی لگی او تلاوت پکی کیے گی او ذکر و اذکار پکی کیے گی او نفلون پکی کیے گی او اللہ پکی راضی کیے گی اکثریت جماعتونا داسی چته یو نیم جماعت بعض منافقانو بجوڑاو لکه مدینہ شریفہ کے مسجد زرار دا منافقانو یو جماعت جوڑ کرے آغا غورانه دی حضور پاک روان کر نو اکثریت دا جماعتونو چی مسلمانی پہ اخلاص او دا اللہ دا رضا دا پارا جوڑ کی دا بہتر زین دی دا اللہ عبادت پکی کی او پہ اعتبار دا اکثر بازارون خراب زین دی لکه اکثریت په بازار کې خلق دروغ وي دوکه پکې کوي او بیځای قسمونه خوري او د سود کاروبار پکې کیږي کله کله بازارم خي چې سړی نیکی دکاندار او د شریعت مطابق سودا خرڅي دوکه نه کوي دروغ نه وي بیځای قسمونه نه خوري او سودی کاروبار نه کوي نو دا بازارم خدای بد نه لري خو اکثریت دا سینی حضور پاک سے اکثریت یاد کردی دی نو پدمخ دزمکا غور زین جماعتون دی او دانون والا چه خود دی دا والا حضور پاک خود دی زمان دا عبادت زیتا مسجد وی ذکا حدیث کی رازی من بنا للہ مسجدا چاچه دا اللہ دا پار جماعت جوڑ او بیت اللہ وطاوی دا خدای کور قرآن شریف کے اللہ ویدانم ولا اللہ خودے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ویڑن بے کور دا اللہ کور اغدی چی پا مکہ مکرمہ کے جوڑ شوے دے نو بیت اللہ دا خدای کور دا مطلب نہ چی اللہ پا کی اسیگی او یا پا کی اللہ استراحہ او دمکے او یا پاکی ڈر لگئی اللہ شکر دے ردیسی دنو نا پاک دے جتے و دنشتا خدا دا شرافت نسبت دے یو سڑی کوری پاکی اسیگی نا پا کرے ورکڑی او بیام خلق وی دا پلان کی کور دے دا یو سڑی کوری او دا مسلمان دا فیدے دا پارے جوڑ کری نا پا کرے اخلی چالے خیراتی ورکڑی لکا دا اسیگا پاکی او نے پخپل اسیگی او بیام خلق وی دا پلان کی کور دے نو لازم نہ رچے کور کے دی خلق سکونت کی اوپکی اسی نو نسبت دا دی جماعتون بیوت اللہ وطوئی یا بیت اللہ وطوئی دا اللہ تا دا شرافت او دا عظمت او دا تعظیم دے رنبی جماعت پا مخدز مکا کم یو جوڑ شوی دی ادا بیت اللہ والا قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ویڑن بے کور دا پا مکہ مکرمہ کی جوڑ شوے دے بکہ وطوی بکہ دا مکی نم دے مکہ پا عربے کی نم توی انسان دا نم دا انسان مینز دے نو تقریبا دا مکہ مکرمہ دا دنیا دا آبادے مینز دے زمکہ و اسمانونا دا اللہ پیدا کری دی زمکہ لانا و پیدا و اسمانون پیدا زمکہ اسی مخ کے جوڑا دا خوروالی رستو شوی دی والارض بعد ذالک دحاها وی خدای پاک یوم الغلر پیدا کلا اغیتا اللہ دا قہر پا نظر کتا نو اغویل شوا نو دا اغین لوگی پورتا شو دا اغلوگی نا خدای پاک اسمانون جوڑ کلا او پاغی زگ راگئی چی اغویل شو بشو دا زگ نا اللہ زمکہ جوڑا کلا نو اسمان مخ کے جوڑ شوی دے
اسمان دا خشتوال مخ کې دی، اس زمکه مخ کې جوړه ده، اسمانونه رستو دي، خو زمکه چې خدای بیا خوره کړه او غرونه په جوړ کړل او اونې بوټي پکې زرغون کړل، دا د اسمان نه پس ده. نو فرشتو ببره په اسمانونو کې یو کور د بیت المعمور وتوی په اوم اسمان کې هلته به عبادت کو، او دا غي په برابرۍ په سیده په محاذات کې په لومبي اسمان کې بله کوټه د بیت العزت. فرشتے تا بیت المعمور کی اسم عبادت کی. حضور پاک فرمائے وی دمر فرشتے دی دا اللہ کہ روزانہ و یا ذرا فرشتے پا دا بیت المعمور کی عبادت کی، او چه کم فرشتے یوزل عبادت کرے تر قیامت پورے نمبر بیرانش سمر مخ کی جوڑ شوے دے و قیامت بکل رد. نو چه زمکا خوارشوا او پزمکا کی دا بوٹی یا غرون او درولی شو، اللہ فرشتے رو لے گلے. نو فرشتو اللہ تا درخواستو کچھ پروردگارا من خبر پا اسمان کے عبادت کا استا یو کورو، زمکا کی با منگ سنگا چل کو. نو اللہ والا یو کور ورک یو کوٹا دا زمارت پکرن کے اللہ ورکلا، نہ پکی میخشتا او نه پکی جوړشتا او نه پیوال، یو کانی ډډ خشتخ کل کوټه پکی الله جوړه کړی و یو کانی کې، او هغه الله فرشتو له ورکړی دا یو څه، او دا چې کوم ځای موجوده بیت الله رضا ځای ورته وښو وی دقه ځای کې کېدی، او ځای اوس دقه هلته خپل عبادت کوی، د دغې کوټې نه طواف کوی او که مونځ کوی نو مخ دې کوټې ته کوی. دا لومبی کوټه په مخ د ځمکه فرشتو راوړه د جنت نه، دا لومبی جومات شروع. او دا د جومات دومره حیثیت ته چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک منځ کوي او سجده کوي الله ته کوي، خو دقې کوټې ته به مخ کوي. او د دنیا ګوټ ګوټ نه اهم عبادت حج د چې سړي ځي او عمرې له ځي نو دغې کوټې نه به تاویږي، چې د دغې کوټې نه تو نشي نو حج یې نه قبلېږي او نه عمره قبلېږي. اوس خو ډېر لوی جومات شوی دی، هغه زمانه خو راکوټې و لږو، اوس لوی شوی دی. اوس دومره لوی شوی دی چې د حج په زمانه کې په وخت کې دا 30 لک او 40 لکه خلک په یو ټیم په دې جومات کې په مانځه کې ځایږي. لاندې تیخانې دي او بیا لومبی چت دی، بیا دویم چت دی او ورپسې بیا دریم چت دی، او د دریم چت نه گیر چاپیرا لویه توسیه د خلق پکې ودرېږي، او سعودي حکومت لګیا دی نور وسعتم پکې پیدا کوي چې دا مشکلات پکې ختم شي، ځکه بعضې خلق په دې سخت رش کې په بازار کې ودرېږي چې دا بازارونو درېدل پکې ختم شي. نو لومبی جماعت لومبی د خدای کور په مخ د ځمکه د بیت الله دی. بیا زمون په امت کې د حضور پاک مبارک دراتلو نه پس لومبی جماعت کم یو شو، بیت الله شو، مخکې نه مو رستم شو. خو حضور پاک مبارک چې بیا مدینه شریفه ته هجرت وکړ، نو چې هجرت حضور پاک مبارک وکړ په مدینه منوره کې یو علاقه د عوالی وته وي، اول ته یو خاص کلی دی، هغه کلی نوم قباء ده. هغې کې پیغمبر علیه السلام 14 ورځې او یا 40 ورځې دیره شو. نو هلته یې لومبی د جومات بنیاد کېښود. رونو دا د مسلمانۍ طریقه ده چې یو ځای کې کلی آبادېږي جومات ته ځان له مخکې جوړوي. زمونږ خلک کلی مخکې جوړ کړي او جومات پکې نه، نو بیا یو ته مینت کوي او بل ته مینت کوي، یاره یو مرله ځای جومات ته پکار، یاره یو 2 مرلې جومات ته پکار، سوالونه کوي. داسې نه پکار. مخکې نه چې کلی جوړه او آبادي کې نو چې دا چا ځمکه د هغې خرڅوي هغه له پکار دي چې دا 10 جربه او دا 20 جربه او دا 40 جربه ځمکه زه خرڅوم او پیسې پې نغدوم، دا کنال به د خدای کور له پکې پرېږدم که دا دومره بچو له خرڅوم، او دا دومره په جربونو ځمکه دا د خپلې ښځې دپاره او د خپل ځان دپاره خرڅوم او د خپل موټر او د خپلو چکرو دپاره خرڅوم. نو دا یو کنال یا دا 10 مرلې ځای دا به د خپله خیرت د جوړولو دپاره پکې پرېږدم. نو نه چې څوک کلی آبادۍ نه د هغې ورته دا توجه وي،
او نه دا هغه سړي چې هغه کم خړې ځمکه جوړی خرڅی. ورونو د شریعت قانون دا دی، ګوره د حضور پاک طریقه باندې چې مونږ عمل کوو اله به مونږ کامیاب یو. نو چې قبا ته لاړل د ټولو نه مخکې د جومات انتظام وکړ. وی یو جومات دلته جوړول غواړي دی به څوک ورکړي. یو صحابي د حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه اعلان وکړ صاحب زما د ځمکه کې چې څومره دې پکاري دا وقف. حضور پاک مبارک وی ډېره ښه ده، خدای دې قبول کړي. او پکې د بنیاد کې خودو کار شروع کړ. څومره اهمیت دی د جومات، ټولو نه لومبی کار د جومات شو. او بیا پیغمبر علیہ السلام مبارک پخپله پکې خدمت کوي. څومره نیازبین وجود او څومره الله تخوق شخصیت او خدمت پخپله کوي. یو صحابي فرمایي کاڼی به راواغشت یا کچه خسته، وی مونږ به ورمنډ کړې مونږ به ترې واغشته چې صاحب تاسو به نه کوئ. وی مونږ به ترې واغشت، هغې به زر بل ته ګوتې کړې. وی مونږ به ترې هغه واغشته. مونږ ورته وی حضرت دا تاسو څه کوئ؟ دا مونږ نور پلار در نه قربان، تاسو به دلته ناست یې تماشه کوئ او دا خدمت به مونږ کوو، دا به مونږ جوړو. وی ولې؟ ستاسو ثواب د جومات د جوړېدو خوښ دی او زما نه دی خوښ. یو صحابي وی قسم دی، وی ما د حضور پاک صادر په سر و، هغې به اکثر صادر په سر و، کمیس یې کم اغوستی دی، کمیس په ځای به یې صادر تاوم. وی ما د حضور پاک مبارک صادر وغورځېد، نو مې دې سینې مبارک او په خېټه مبارکه نظر شو. وی قسم دې د هغه بنیادونو هغه خاورې او دوړې پې د پاسه پرتې. د جومات کار دونه اهم شی دی او د جومات کار دومره د ثواب شی دی او دومره د عزت او د برکت شی دی چې خود حضور پاک مبارک پکې خدمت کوي او خپله پکې کوداله وای او خپله پکې تیږې ږدي. د امت ته ښیي چې ګورې غټې او که راکوټې او که عالم او که غیر عالم او که نیک او که غیر هر څنګه چې یې د جومات خدمت کوه. په خپله حضور پاک کړی. هغه صحابي چې جومات ته ځای او بخه څونه خوش قسمته. الله اکبر، زه حیران شم دومره خوش قسمته شو چې هغه جومات حقا آباد دی. دا 1400 کاله پې تېر شو، تر اوسه پورې آباد دی او څوک پکې منځونه کوي. اکثریت پکې د حاجانو او د عمرې والا مسافرو منځونه. د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او هغه مسجد قبا ته دیو پکې منځونه کوي. د ګوټ ګوټ داسې حاجي نشته په مقدس مکه چې د حج د لاړ شي او په مسجد قبا کې منځونه کوي، او داسې عمرې والا په مقدس مکه نشته، ډېر کم دی چې هغه لاړ شي او په مسجد قبا کې منځونه کوي. ځکه حضور پاک به هر خالی مسجد قبا ته ځه، کله به پیاده کړه او کله به په سورلی ته. او حضور پاک په خپله فرمایي وی چا 2 رکعاته په مسجد قبا کې وکړل هغه له د الله د عمرې برابر ثواب ورکړي. نو څوک ځي او ځان له نفلونه کوي او څوک وایي د دې ثواب مې پلار ته وبخه او څوک د دې 2 رکعاتو مې مور ته وبخه او څوک وایي د دې 2 رکعاتو مې نیکه ته او دوستانو ته د دې ثوابونه وبخه. لمونځ الله لي ثواب مخلوق ته بخي. نو څوک 6 رکعاته نفل کوي، څوک 10 کوي، څوک 13 کوي، څوک 40 کوي. هر وخت دا جومات د مخلوق خدا نه ډک دی او یو ځل نه ځي د خالی پروز خو دومره راشي چې ځای پکې نه. مخلوق خدا ځي دا په لکونو کروڑونو خلک چې پکې منځونه کوي. د حج په سیزن کې دا لکونه 10 لکه خلک ټول هغې لځي دا پکې منځونه کوي او اسې پکې دا په لکونو په کال کې په کروڑونو خلک پکې منځونه کوي. ثواب بیا چاته رسېږي؟ هغه کلثوم ابن هدم صحابي ته چا چې ځای بخلی دی. خوش قسمته شو که نه شو؟ آیا دا خوش قسمتي ده. او دا د عمرو ثوابونه چې په دا مانځه کېږي د دې ثواب به هغه لځي چې څوک یې کوي د هغه به هم کېږي، خو له دې برابر به هغه هم ځي. او چا چې پکې لومبۍ خدمت کړی دی او آبادي کړی د جومات د هغې به هم دا ثوابونه کېږي. خدای پاک د چا محنت او د چا خواري بس نه بوځي. هغه قرباني وکړه، الله دې زم در سره داسې عمل کوم چې دا قرباني دې له قبوله کوم تر قیامته پورې دله آبادو. او داسې عمل دله کوم چې تر قیامته پورې به د دنیا د مغرب او مشرق نه پښتون او عربي او پنجابي او بل او بل او بل او د انګلند او د دنیا مسلمانان چې دلته به راځي او منځونه پکې کوي.
دا د جمعات دا شو. او قرآن شریف کی اللہ صفت کئی لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. دا آیت پا مسجد قباء کی لکل اغا جمعات کہ دا خدای دا رضا دا پارا دا پریزگارے دا پارا او دا پریزگارے پا نیت لنبی جوڑ شوی دا ہجرت نا پس دا حضور پاک دا پیغمبرے نا پس لنبی جمعات مدغر او دا سے سڑی دا اغا سڑوم اللہ صفت کی چی پاک والے خوخ دے. حضور پاک ورغی استاسو اللہ صفتو کو استاسو پاکی خوخنا تاسو سا عمل کرے وی زمونگ دا عمل دے چی مونگ او دست مات کو لاول پلوٹا دان پاکو دا غینا پس پا بوزان وینزو پلوٹم سڑی پاک شی بیا پا بوزان وینزو دا عمل مونگ کو وی خستاسو دا عمل اللہ تریر خوخ دے. قرآن شریف کی اللہ صفتو نو سوار لسیا سریر اشرو دی حضور پاک پا دا غزے کی دے رو. بیا راغی مدینہ منوری مدینہ منورہ کی تے حضور پاک راگے دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پکور کے دے رش نو بیاڑوں بے غم دا جمعات تے گورا دا جمعات فکر بدا ٹولو نمخ کے مسجد دا سجدے زے او دا عبادت زے کہ کم دے کہ خدای تا سر لگی گی دا دے غم بدا مخ کے نکے بی جمعات دا زے پکار یو زے خوخ کوئی دا زے میں خوخ دے وی دا دا چا دے یو سڑی راغی وی سیب دا زما دعا معشومان دی یتیمانان او دا اغوی دے دا جمعات تا وقف شو وینا دا یتیمانان دی معشومان دی پیسی بولا ورکو کہ بالغان میں نو ٹکتا خدا معشومان دی سونا پیسی ہے کیے گی نو آغا وقت کے دا غی 10 دینار قیمتو 10 اشرپے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خپل ذاتی جیب نه 10 دینار رو استل اشرپے او اغا جمعات پہ واغشت 50 گز پلنو او 70 گز اوگد دارون بے دا حضور پاک جمعات و مسجد نبوی. گورا حضرت ابو بکر سونا خوش قسمت دے نن اغا جمعات کے پلکن 12 لک خلق پا یو وقت باقی کی منسکی 12 لاکھ دومرا گنجائش جوڑ شوے دے. دا خدا غی برکت تے کہ اگا جمعات نمی دا فراخی با دا کم دینا راغلے وقت او اگا زے کے دا حضور پاک منبر پروت تے او اگا زے کے دا حضور پاک میں حراب دے او پا اگا زے کے چکم اگا غشتے دے پا اگا زے کے اگا مبارک استنی دی او دا جنز مکہ دا او پا گون کے دا حضور پاک مبارک روز شریف دا اگا مبارک زے دے. دا ثوابون دا پلکونو خلق چی پکی منزون کئی او پا رمضان کے او پا حج کے او یو روایت کے ثواب دا اغی دا یو من دا نورو دا کلو دا زرو برابر دے او پا بل روایت کے 50 سرا یو من پا 50 سرا قبلی گی. دا ثوابونو بچاتا عیسیٰ ثواب رسی گی. حضرت ابو بکر صدیق توسیع اکلا لگی جمعات فراخت کنو 100 گزا اگت شو 100 گزا پلد وسم پاگا جمعات دا ترک دا زمانی پا جمعات تپستنو لکلی دی حد مسجد هذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی دا جمعات دا حد دی نو دا حضور پاک زمانہ کی 100 گزا پلد او 100 گزا اگت شو. لنبی وقت پہ چت پکے نو کلاو میدانو او چکل او بخا دا کافر و مشرکان و زار قبرونو پکے و یوسو دا کجوری بوٹی و پکے نو حضور پاک پی دا قبرونو دا ڈوکی و باسے اگے و استلبار خخلق او اگا دا کجور بوٹی یوان نو اگے دا جمعات 4 دیوارے تا گیر چا پیروا چلوی چی گڑی چیلے ولا نرازی او زمکا باندے نا فرشتا و نا درشتا صحاباو با پلمن کے یا دا صادر پا پلو کے چانکر روڑل او زانتے بے مخیطا چل چی خورو کی گنو دا خطو کی گنو بیا رستو چت جوڑ شو او چت سنگاو چت دا کجورو دستنو دا کجورو دا سانگو نو برا پہ خطا نوا دا حضور پاک مبارک پا زمانہ کی پا جمعات برا خطا نوا سپر چی وطا منگوا یو سپر مونده یو صحابی فرمائی وی رمضان پا ویشتم شپا پیغمبر علیہ السلام یو خوب لی دیو خوب دا لیلۃ القدر باس کے رازی کوئی سحر وقتی کہ ما دا حضور پاک تے مخ مبارک تاو قتل نو پا تندی مبارک او پا پوز مبارک دا جمعات دا شپیج باران شویو نوی جمعات سا سیدلیو نوی دا حضور پاک پا تندی مبارک او پا پوز مبارک باندی دا خط او دا خور و اثرات پرتو
د خاور و خټو جماعت لیکن سونه قیمتي جماعت د دنیا حاجان عمرې له چې راشي هلته دیری او څوک پکې اعتکافونه کوي او څوک پکې ختمونه کوي او تلاوت پکې شروع وي او درود شریف پکې شروع د عبادت یو لوی مرکز. بیا حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چت والا برابر کو ستنے والا د کجورو د تنو نکړي بدلې کړي والا او چته خشته کو. بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کې هغه په څه تبدیلی ونکړه او چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ رااله نو هغه د صحابه میټینګ راوغوښته وی دا جمعات خشتخ کول جوړو او ذاتی پیسې په لګو. صحابه وینا وی دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې کچاو تبدیلی پکې مراواله همغه سه پریدا هغه وینا وی هغه زمانہ کې د خلکو کورونه مکچاو نو جمعات هم کچاو اوس د خلکو کورونه پاخه شو نو چې د خلکو کورونه پاخه او جمعات کچي دا د جمعات بیا ادبی ده دا اوس پکاوی د جمعات کور مې د پوخه او جمعات مې د کچای کور مې د غټي او جمعات مې د رکوټي او کور مې د خشته او جمعات مې د خشته نه وی دا بیا ادبی ده جمعات بجوړوم خشتخ کله او دویم دا چې د بهر نه خلق راځي دلته د حضور پاک ملاقات لا زیارت مبارک لا نو چې د بهر نه خلق راشي دي کې نبی مسلمانانم دي وی بچ داسې مسلمانان دي داسې عبادت خانه داسې جمعات دی نو خپل کومه نو ذاتی پیسې په لګولې د بیت المال 1 روپے په نه لګولې او خياران خلق داسې وی زه په خپل ذاتی پیسې لګوم نو جناب د اټلی نه ولا کانی راوړل د اټلی نه کانی راوړل او جناب د برمانه ولا د ساګوان لرګي راوړل د دیار او د نختر نم قیمتي لرګي د ساګوان عربی کې ساج ورته وای. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ باب منعقد کرے دے امام بخاری دا ثابت کرے دے کہ جمعات کے ڈول جوڑول او جمعات خشتہ جوڑول او بیا پاگا کانو باندے نقش و نگار کرے دا ثابت ہے کہ یو سڑی پخبل مال پا جمعات کے نقش و نگارو کی او لرگی والا خشتہ کی او پیسے پہ لگی او ڈولے کی نو دا جیز دی دا حضرت عثمان دا طول صحابوں کو مخ کے کرے دے او صحابوں سر آخرہ کے طول پہ متفق شوی خری کرے اگر دیر خشتک جمعات مزیدار چت اعلی دروازے مزیدار ہیں او جمعات کلاو کسیحنے والا پوختو او خشتہ نقش و نگار او مزیدار نقشے پہ جوڑے کرے باغی نا پس چکم بادشاہ راغلے دے نو پا جمعات کی خپل وس کرے دے او جمعات ڈولے کرے دے او نن سبا سعودی حکومت خفراخا کرے دے چې څومره د پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې د مدینه خار داغي په زمانہ کې حق ټول نن سبا جمعات ته په یو وخت پکې 12 لک خلق منځونه کول شي او ټول ایئر کنډیشن دی او په دنیا کې داسې جمعات نشتا چې هغه دومره غټ جمعات او دومره ایئر کنډیشن اعلی جمعات په مقدس مکه بل نشتا داسې دی لکه د ډولې پشان هر وخت دا خادمان لگی او دا ټوکړي و پوری مگی او دا سے خشته ساتي قالین ورلار وخت صفا ساتي او هر وخت مگی لاندې باندې او دا قمقمی او دا بلفونه او یو شان یخ د سړی پکې یخنه کیږي او درې چته لاندې د گاړو دو درولو زین دی پکې او پکې غسل خانه بشمار غسل خانه بدري غار طرف ته زنانو ځان له د خزو ځان لا او د جمعات نه غیر چا پیره خشته فرش د کلاو میدان اټول د چترونو ډک دي دا سه چترې پکې جوړې کړې دي مکمل یو شان ډک شوی دی دا سه چترې جوړې کړې دي چې کله سوري چترې راغونډې شستنې دي جوړې شي لکه د منارو په شان نره او چې کله انور شي نو چترې په اتوماتیک طریقې سره اگر ریموټ باندې په خپل کولو شي لاندې میدان ټول سوري اعلی وسلخانه یو بوی په وسلخانه کې نشته بد بوی پکې نشته او به درې غو بوی پکې هم د لمبلو او هم د استنجا هم د چار دامونو صفا پاکه سترا دا د حضور پاک مزیدار جمعات ده دا دویم جمعات شو د نبی علیہ السلام مبارک نه پس دریم جمعات بیا دا غي نه پس کم جوړ شوی دی بیا په مدینه منوره کې جوړ شوی دی مسجد د بنو حارثه او بیا بل یو قبیله و مسجد بنو سلمہ غیدان لخپل جمعات جوړ کو جمعات ته لری وراتلی نشو د پیغمبر علیہ السلام په اجازت
او بیا حضور پاک مبارک نور خلق لم اجازت ورکا چې خیر دې که څوک لري او مسجد نبوي ته نشي راتلی نو ځان خپل خپل ځای کې جماعتونه جوړ کړي. نو جماعت جوړول ډېر لوی ثواب لري. حضرت عثمان چې په دا زرګونه پیسې لګول ایسې لګول ډېر لوی اجر دی پکې او ډېر لوی ثواب دی. یو حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا چا چې د الله لپاره جماعت جوړ کړ بنا الله له بیتا فی الجنه او یو روایت کې بنا الله له مثله فی الجنه جنت کې مولا خدای کور جوړ کړي. او یو ځای کې راځي ولو کوقر قطات وی اگر که د چنچنې د جال عمر ځای پکې جوړ ولی نه کی الله به جنت کې ولا کور جوړ کړي. زمونږ دا طالبان یو سوال کوي وی دی حدیث کې خو پر یو کې دا سره راغل چې دې څومره کارو کې د هغې مثل به ولا خدای ته جوړ کړي. نو که یو سړي پکې د چنچنې د جال عمر پوټې غوندې کار وکړ نو دا خو ډېر لږ شی دی په جنت کې به ولا خدای دومره شی جوړی. علما لیکي وی دا مماثلت او تشبیه په مقدار کې نه ده، په اخلاص کې ده. ستا څومره وس دی الله به خپل وس ته ګوري. تا خپل لږ وس وکړه الله به مغه خپل لږ طاقت هلته استعمال کړي. الله خو لوی طاقت دی لوی وسې دی نو ته خپل لږ ته ګوره د خدای هغه لږ ته ګوره د خدای هغه لږ به هم ډېر شي. نو جومات جوړول ډېر لوی عظیم عبادت دی. هوښیار سړی هغه دی چې جومات ته ځمکه ورکړي یا ځمکه وقف کړي او یا جومات له ځمکه والي او یا د آبادۍ خدمت وکړي د کاڼو لوټو تر څو چې په دې جومات کې منځ کېږي او د منځګزارو څومره ثواب کېږي د دې منځګزارو به کمیږي نه د هغې مثل ثواب به د هغه سړي کېږي. او تر څو چې پکې تلاوت کېږي اعتکاف پکې کېږي درس پکې ډېرو جوماتونو کې شروع دی درسونه د قرآن شریف پکې کېږي د دې طالبانو د دې ماشومانو د دې استاد چې څومره ثواب کېږي د دې نه به نه کمیږي د دې مثل به د هغه چا وي چې چا دا ځای غښتلی یا پکې پیسه لګولې ده او یا پکې عبادي کړې ده. دا خوش قسمت انسان شو که نه شو تاسو راته ووایئ. یقینا دا ډېر لوی برکت. بیت المقدس وی جماعت ته دریم نمبر غټ جماعت د بیت المقدس ته اوس د کافرانو په قبضه کې دی. خدای پاک دې آزاد کړي. په شپېته جیره به کې دی. یو قول کې څلور شپېته چا تاریخ کې لیکلي دي او یو کې شپېته جیره به لیکلی چې دا جماعت دی غټ. او د هغه جماعت چې کم منبر دی هغه د کجورې د تنې نه جوړ شوی دی او عجیبه منبر داسې دی چې داسې جوړ شوی دی چې نه پکې جوړ شته او نه پکې میخ شته د تنې نه یو شان منبر جوړ شوی دی. دا نه چې دوه تختې یو ځای شوي دي او میخ یې پې ټکوالی دی او یا پې د پاسه پوټین مګلی دي او یا پې شریش یا هغه کم شی دی چې هغه جوړ بند دی ګیلو پورې کړې ده ګیلو میلو پکې نشته یو دی. او چې کم ټیلونه په دیوال لګېدلي دي هغه وی ناشنا دي ټیلونه. هغه ټیل ته چې مخامخ ودرېږي تا ته به خشته ټیل ښکاري او چې لږ ښي طرف ته شي یا ګس طرف ته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله یو بادشاه نیک تیر شوی دی بیت المقدس یې فتح کړی دی د هغه تصویر به راته ښکاري. داسې مزېدار جومات یې جوړ کړی دی خشته لوی. اوس نن سبا هغه د کافرانو یهودیانو په قبضه کې دی. نو خدای دې اخلاص کړي. دا غټ جوماتونه دي. نو جماعت دا د خدای کور دی او په مخ د ځمکه بهتر ځای دی. نو جماعت جوړول پکار دی چې مسلمان پکې حصه واخلي. مونږ وایو زمونږ د خدای سره مینه ده. یاره زه کله کله زم عقیده هم داسې ده ولې که دې کې سړي په عقیده کې لږ هم فرق راشي نو کافر به مسلمان بني. عقیده هم ده خو عملي طور مونږ په دې کې لږ کمزوري یو. د خدای سره څه زمونږ مینه ده. ما سره چې د چا مینې زما کور به هم خوښي داسې ده که نه او زما بچي به هم خوښي او زما وروره تربوران به هم خوښي او زما خبرې به هم خوښي او زما پسې که څوک خبرې کوي هغه سړی به هم بدي شي. دا قانون دی. نو چې د خدای سره د چا مینه نو الله به هم خوښي او د الله خبرې به هم خوښي چې قرآن شریف دی او د الله کور جومات به هم خوښي او د الله د دین خدمت کوونکي عالمان او حافظان به هم خوښي. ما ته یو سړی وویل ته مې خوښې خو ستا بچي مې نه دي خوښ دی زه نه یم خوښ. حضور پاک فرمایي ګوره مثال به درکړم
یوزل حضور پاک کو فرمائل وی فاطمتن بزغت منی، وی فاطمہ دا ما دا وخی و ٹوٹا دا، فمن احبها فقد احبنی، چاچے اغی سر مین اکلا ما سر مین اکلا، ومن ابغضها فقد اغضبنی، چاچے اغی سر بغضو کنو ما سر بغضو.